السلام علیکم دوستانو، امید درم نکوم چې ټول بخیر خیریت سره. دوستانو نن د مولانا فضل غفور صاحب دا چیلنج ووري او مخکې لازمي شیر کوي د پی ټی آی زما چې کم خواږه مرګري دي کنه هغه د دې چیلنج لازمي جواب ورکوي، خپل پارټي لازمي رښتینی ثابت کوي ولې چې هغه ته کم چیلنج درکړي نه هغه په دې چیلنج کې دا ویلي ووري تاسو بیا ته چیلنج ورکوم محمود خان صاحب ته د هغې پورا حکومتي مشنرۍ ته او پورا د پی ټی آی قیادت ته چې د مولانا اسد محمود صاحب سمیت د جمعیت علماء اسلام په یو موجوده وفاقي وزیر یا سابقه صوبایي وزرا یا وفاقي وزرا یا ایون عام پارلیمنټیرینز د هغې متعلق کو تاسو د یوې پیسې کرپشن ثابت کو نو موږ به د سیاست نه استعفا ورکو. وفاقي حکومت د ختمېدلو څو ورځې شپې نه دي شوي د 22 ملکونو نه په تاسو باندې د فنډ غلا کولو د غلا د پیسو په تاسو باندې چې کم دینو کیسونه روان دي. تاسو د ملک په توشخانه کې تاسو غړی نه د پرېخي، تاسو پین نه د پرېخي، تاسو انګوټۍ ګوتۍ نه د پرېخي، تاسو د لستونو چې دا کومې بټنې دي کف کټس دا مو چې کم دینو نه دي پرېخي او دا مو سره بازار نیلام کړي دي. دا تاسو ځان ته صادق او امین وایې، تاسو په کومه خوله باندې راوچتېږئ او د یو عالم دین خلاف چې کم دینو تاسو وایې چې د کمیشن اخلي د کرپشن کوي، ته د دې صوبې وزیر اعلی ته پې کیس جوړ کا او دا پې ثابت کا هغې نه وروستو بیا چې کم دینو د قوم د وړاندې داسې قسم هرزه سیرانې کوه او دا اطمیر ته تشریف راوړي. زه به ورته درخواست کوم چې ته د کړاکړ د ټنل په طرف باندې راشه او ته چې دلته راځې نو د میډیکل کالج د دې سټوډنټانو سره لږ غوندې خطاب هم وکړه چې هوایي منظور کړی او بیا لږ دلته د ګیس هغه پریشر هم لږ چک کا چې کم تا په فیسبوک باندې چې کم دی نو د هغې منظوري ورکړې وه او بیا چې کله ته واپس ځې